حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ثلاث من کن فیه درې شیان درې اوصاف دي درې کارونه دي چې بچا کې موجود سلو وجد حلاوت الایمان دای به د ایمان په خوند باندې پوس کوم انسان کې چې د درې اوصاف موجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دای به د ایمان په خوند باندې پوس یو ان یکون الله ورسوله احق مما سواهما اول وصف اول کار دغه چې کوم مسلمان کې دي الله رب العزت سره محبت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت تر ټول دنیا نه زیات دغه انسان باندې الله رب العزت د ایمان پر نعمت سره دته احساس دی ایمان دی نعمت کی بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې یو مسلمان سره دغه انسان دغه مؤمن محبت خالص دی الله رب العزت ته رضا لپاره دنیا غرض نه د دنیا مرتبه غرض نه مال غرض نه چې د مال به تیر وګټم نه سفارش غرض چې سبب ما ته کار باندې خالص الله رب العزت رضا یې مقصد یو دیندار سړی سره د محبت ولې د محبت تهجد گزار ده عبادت گزار ده عالم ده پرهیزګار ده حاجی ده صادق ده رښتونی ده د دین یو صفت په کې موجود ده دغه صفت له وجې د تا محبت ته ورسره دغه انسان چې د الله رب العزت د بنده سره د خدای پاک لپاره محبت ده دغه انسان باندې ایمان په خوان باندې پوس بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي دغه انسان چې دای غواړي چې زه د ایمان په خوان باندې پوسم دای د کفر د بد عملی د خیانت دومره بد تشکارسي لکه یو انسان چې اور ته ټوپ راچي اور څومره ورته ناپسندیدای دغه د کفر او عمل د ناپسندیدای نو دغه درې اوصاف چې بچا کې موجود سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دای به د ایمان په حلاوت پوسی دای به د ایمان په خوان باندې پوسی بیا به د معلومات اوسې چې ایمان چاته دی نن خو دې موږ د تاسو نه دغه درې سره اوصاف موجود دي درې سره ورته یو کوشش نه کیسه دغه اوصاف په ځان کې موجود